وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما إمامنا وصاحبنا وقائدنا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير بر محمد وأهل بيت محمد صلوات پروردگارا د باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام عظمت بزرگی له خاطره مونږ د ازدری خپل درگاه کی قبول و مقبول وګرځوي کریم خدای رحیم خدای په عزت جلال بزرگی مقام د محمد و آل جامی باندې رحمتونه برکتونه نازل کی کریم خدای رحیم خدای چې څه شرعي حاجتونه یې برآوردای وګرځولې کی وکي انس د اغرؤف و د مهربان امام د شهادت ریزه ده س ائمه علیهم السلام د اهل بیت کور کی څلورو شخصیاتو ته باب الحوائج لقب ملاو شوی دی ټولو کې اول څه باب الحوائج لقب ته ملاو شو د حضرت عباس سلامدار ګران مور ام البنین بی بی دویمه هستی څه باب الحوائج لقب ته ملاو شو وړه علی اصغر ته دریمه هستی څه باب الحوائج لقب ته ملاو شو عباس سلامدار و څلورم څه باب الحوائج لقب ته ملاو شو څه نن ما ته ازدری کې ناست یو امام موسی کاظم علیه السلام دا داسې رؤوف و داسې مهربان امام و زه انشاءالله زر زر تیریږم څه خپل پرېږده وه دیکھنو بیا د دې صفات بیانول موږ سره روایات شته الفضل ما شهد به الاعداء فضیلت هغه دی څه دښمن وایي څه ته ښه سړی کله د هارون زړه کې درد شولو هارون څنګه بد شو تاسو ته پاته دی تاسو به تاریخ کې پړاو کړي وي چې کله به اسمان کې ورد للی هارون به چانه پښتنه وکړه څه ورک کوم طرف روان دي چا به ورته ویله حجاز ته روان دي چا به ورته ویله یمن ته روان دي چا به ورته ویله ایران ته روان دي چا به ورته ویله عراق ته روان دي هارون به ویله کوم طرف ته لاړ شي ما به چې نه نشي خارجېدلی څه کوم ملک نه و کوم ځای نه و طبیب یې ورته راوستلو خو اما د زړه درد یې نه ټکېدلو یو ورځ یې ویله لږ ما ته امام موسی کاظم علیه السلام راولو امام یې کله ورته راوستلو تی زړه کې مې درد دی ټیکېږي د نه یوه طبیب علاج نشته دی امام اسمان ته لاسونه اوچات کړ یوه دعا یې وکړله دعا ته لږ سوچ وکړه امام یایي څه خدایه د هارون د ګناهانو سزا وجې نه تا د زړه بیمارۍ کې مبتلا کړی دی خدایه زه تا ته قسم در کوم په هغه عزت و جلال باندې څه عبادت وجې نه ایمای تا درگاه کې دی خدایه د هارون د زړه درد برطرف کړي د امام دغه دعا ختم نه وه شوي چې هارون خپل ځای کې پاڅېده هارون ته نه پوښتنه کوي څه ده وکړل کسې امام دلته یوه اساسی و بنیادی نکته ورته بیانوي ورته چې هارون ما هغه عزت و جلال قسم خدای ته ویل کو چې کوم دی خدای درگاه کې د اماد دی مطلب دا هارون باندې دا وپېژندل چې ما سره زیاتی مه کوه و دویمه خبره ده چې که انسان سزا کې مبتلا کیږي هغه ګناهانو وجې نه که انسان
عزت و جلال و تمیلویگی، مقام و تمیلویگی، اغا عبادات و اجنه و تمیلویگی. یو اہل سنت والا علیم دے خطیب بغدادی نمیگی دیو کتاب لکل دے تاریخ بغداد. دخ کتاب کی سکل دا امام موسی کاظم علیہ السلام باندې راورسیږي بیاي سکانا سخیا کریما، یو سخی یو کریم امام و سرر موسی کان مثلا. د امام موسی کاظم علیہ السلام خوشاله اغ وقت کی ضرب المثال بود. څه مطلب؟ یعنی سوره غریبان سے امام موسی کاظم علیہ السلام خوشحال کړي دي، دوره زندگی کې بل چا خوشحال نه دي کړي. سوره خوشحالی غریبانو تویر کړي دي و اندا یای سی ما کوم یو حاجات سکله پیښ شي ز لارډ شام د باب الحوائج موسی بن جعفر علیہ السلام روزه ته کوم یو حاجات س د مو شرعي وی ز تش لاس خلی نه امر وتل. دا د اهل سنت ولا څټولو کې غټ علیم د بغداد خطیب تیر شوی دی، هغه یایي چې مو هر یو حاجات دی باب الحوائج واجنه پورا شوی. خو بیا هم ز ایوای شرا صرف ایمور طرف ته د تکوم سمور بزرګوړی چوک و تاسو ته دا پاتوي بیګامو چې ته عرض وکړلو سه ایمو امامانو و امام نو ورسته تاد ولسم امام پوری د اټولو امامانو میان دي کنیزی دي. د ایوام امام موریا کنیزه وا څدوی نمی تاریخ کې ترغلی دي یا حمیده یا حمیده. ایدی په باری کې شپږم امام یایس حمیدتون فی الدنیا محمودتون فی الاخره. ایدی خدای دنیا کی یا صفات بیان کړي دي او ایدی صفات خدای آخرت کی یا بیان کړي دي. او کچيري موت نن سبا وقت کی څنګه کوو اخیری امام ته بیا امام ته یایو سیبنا زهرا، در حالی کی امام دی آری بی بی زوای دی. یعنی اول امام نواخلا تا اخیری امام پوری سے سورہ میان دی ټولو سره ته امام ته خطاب کولی شي څه مثلا یبن نرجس یبن زهرا. خو اما روایات کې سره دوه ټکی راغلي دي که تاسو امام ته کوي دوه نمو سره وکوي یا توي سيبنا زهرا یا امام دی سکانی ارانی بابن الحمیدة یملأ الارض قسطا وعدلا. زد کسان څه د بیبي حمیده زویزه سره به خدای د غزمکه عدالت نه ټکوي. یعنی روایات کې یو د بیبي زهرا سلام الله علیها نه راغلی دی، یو د بیبي حمیده سلام الله علیها نه راغلی دی. صدغه دوه نمو سره تاسو د خپل زمانی امام ته خطاب کولی شو. زه د امام دوه درې خدمتونه د عرض کوم بیا تاسو زحمت تماموم. څه امام څه خلته د خپل شیعو مدد وکړل. مدد همیشه د پاره صرف مالی نه ده، مدد کیدای شي ته چا سره فکر کې مدد وکړي، کیدای شي چا سره ابرو کې مدد وکړي، کیدای شي چا سره عزت کې مدد وکړي، کیدای شي چا ته سی خلیاره وخی دویا یو مدد ده. امام د خپل شیعو مدد فکری مدد څنګه وکړلو. یونس ابن عبدالرحمن وترسی مولاو تیسی یونس ایوا دعا د تخیام خیوه ټیمیا پویر نکی آر ټیم د دغه دعا تلاوت کوا. مولا څه دعا دی مولاو تیس آر وقت دا دعا کوا څه اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدایا اما دین د اریی ول دین قرار ماکی. اریی ول دین څه مراد مقصد دی زیت لګ واضح کوم. عربی کی یو لفظ استعمالی کی آریا، عین الف ری یہ ہے آریا. آریا ہر اخشی تیائی ستو تا یو شای چکدیر کی اجرات دن نخلی تو تیائی سدا شای موتا دوبارہ واپس دیا روکا. مثلا اما گوڑے دے ما دیر کرلو سے لوڑ شا اسپاتول تا کی بیماری و خیا بیا موتا خپل گوڑے رولا دخت یہی سا آریا. یا مثلا بل شاید ایسی اماد موتا تا دیر کرلو بغیر دا اجرات نا دیتا عربی کی آریی نے آئی. امام یہی سا یونس ابن عبدالرحمن ارمشاد پورا دا دعا کوا سا خدایا اماد دین دا آریی والا دین قرار ماں کی سمراد مقصد ہے. دالتا متمخانی کی نوستی ہم زخدین دارے ہوں
خو چې کله بهر بازار ته ووتلو نه محرمه مو ولیدله دین مو لاړلو دې ته څه یایي دې ته یې څه اریې والا دین دلته ښه دیندار یم بهر ووتلم حرام راته میلاو شو دین مو لاړل زما و تاسو دعا کوو څه خدایه ثبت لیدینی خدایه ایما دین ثبت وسطی هغه نه مراد و مقصد دا دی چې که حرام یا په کار دی زه دیندار یم که نه محرم یا په کار دی زه دیندار یم که چا پسې غیبت وي یا په کار دی زه دیندار یم که چا سره بدي وي یا په کار دی زه دیندار یم که چا قتل وي یا په کار دی زه چی وم دیندار یم پس خدای ته دعا کوئ چې خدای ایمو دین د اری ولا دین قرار مکړي یونس ابن عبدالرحمن ته چې مولا د اول جملې باندې خپوش ولوند د دویمې جملې څه مطلب چې ولا تخرجنی من التقصیر خدای ما تقصیر نه وما بسی مولا ته چې یونس ابن عبدالرحمن څه څوره عبادت وکي ویا څه کام وکړل ما تاسو عبادت کې خدای باندې احسان کوو مسجد ته رسو خدای نه احسان کوو خمس ورکوو امام نه احسان کوو زکات ورکوو امام باندې احسان کوو خدای باندې احسان کوو دا دوستان عزیز خپل ځان ته د کابر خرچې چې ده ربراواله دي پس امام د یونس ابن عبدالرحمن فکر څنګه ټیکړلو کدا شي د هغه دین د اری ولا دینو کدا شي هغه لغوند عمل کړي وي هغه به ځان د پورا غوډ غنلو و امام طویل سنا که زیاد عمل وکیا ویا څه مو کام کړي دا دی چا فکر ټیکواله شقیق د نمیږي مکې نه ووتلو حاج ته تللو کله یې وځای کې کېنستل امنې ولیدلو چې یو جوان راغللو توجه د نه غواړم دغې کیسې ته یو ځوان راغللو څنګ ته کېنستلو پشمي لباس یې چولی دی دا د یایي چې د کپیلې والا ته بوس مړې اسې آویر کوم دا الټا ما باندې بوج جوړ شول وهو کل علی الناس وهو من الصوفیا دا مو باندې بوج جوړ شولو دا صوفیاونه دی یعنی صوفي خلکو سره تعلق لري دا روان شولو چې زه ورته وایم چې دغه ځای نه پاڅېږه مو سره مه کښېنه توجه د نه غواړم دغه ځای نه پاڅېږه مو سره مه کښېنه مو تا ته مړې نه شو دیر کوئ مو تا ته مثلا چای نه شو دیر کوئ اوبه نه شو دیر کوئ څه کله ورنږدې شولو یا ورسېدلې نه و سارې زنګنونه اس کړلو غږ یې ورباندې وکړو یا شقیق خدای د قرآن کې یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ای شقیق خدای د قرآن کې چې تاسو خلکو باندې بد ګمان مه کوئ ویل څه بد ګمان کوله چې دی حرامه دی دا ګناه لري دا حیران پاتې شولو چې ما نامي او ته پاته دی د ما زړه کې څه تیر شول چې ما دې باندې کوم بد ګمان وکړلو ایدي او ته پاته دی دا څنګه هستی دی خپل ځای نه پاڅېدلو روان شولو دویم ځای کې څه کله ما ولیدلو المنځه ته ولاړ دی وهو یصلي بخشوع و انین و بکاء ژړا کې د المونځ کوي خضوع کې د المونځ کوي خشوع کې د المونځ کوي زه کله ورنږدې شوم ما ویله چې زه ته نه معافي وغواړم امنې بیا ما ته مخ راته وکړلو قرآن آیات تلاوت یې وکړلو چې انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی شقیق خدای د قرآن کې یایي چې زه هغه چا ته مغفرت کوم چې چا توبه وکړله یو صفت دویم دا چې ایمان یې راوړلو دویم صفت دریم و عمل صالحا عمل صالح انجام کو ثم اهتدی هغه نه وروسته هدایت بیا موندل زه بیا حیران شولم چې بیا دې ما زړه والا خبرې دي ته پاته دی چې ما خو ته نه معافي غوښتله دي ما ته د معافۍ والا څلور شرطونه وښیل یعنې مطلب دا چې کوم بد شخص هغه ځای کې تا ما باندې کړی و هغه نه توبه وکړه خدای باندې ایمان راوړه عمل صالح انجام که و هدایت شه بس تا ته مو وبخښلي دریم ځای کې چې کله بیا مو کېنستلو دا مو ولیدلو چې یوه کویو ته ولاړ دی کویونه د اوبه رس کوي امنه ډول ته نه ولوېدلو چې کله ولوېدلو اسمان ته یې لاسونه اوچات کړ غږ یې وکړو الهي و سیدي و ربي مالي غیرو خدای ما سره دغه ډولکي نه علاوه بل ډولکی نشته چې اوبه سره اس کې کوم د المنځه ټیم دی زه د المونځ کوم شقیق دی یایي چې ما سترګې غړولې چې اوبه پاسه رسکېدلې سار باندې ورته ودرېدلې وضو یې وکړلو
نور حیران شولون څه د څنګه هستی دی د څنګه کاس دی څه کله مکې ته ورسېدلو خلک مو ولیدل چای ابا مچې کوله چا ورباندې سلام کولو چا ورېږد خلک ته نه راجمع شول ما ورته ویله څه دا چوک دی آ خلکو لږ یې راته وښیوئ چا راباندې غږ وکړو شقیق پېژندې دی که نه پېژندې د شیعو امام وم امام موسی کاظم علیه السلام دی دغه ځای کې یوه جمله ورته استعمال کړه یا شقیق احسن ظنک بالله شقیق خپل ګمان د خدای په باره کې ټیک کړه یعنې څه مطلب مراد مقصد امام دا و چې شقیق چا باندې بد ګمان مه کوه که تا ته غلط ټلیفون راغللو د یوې زنانه کیدای شي هغه غلطه شوي ته غلط خیال مه کوه که یوه زنانه یو جوان تا یو ځای کې ولیدل سوچ دا وکړه کیدای شي هغه ورور و خور وي چا باندې بد ګمان زره مه کوه اسلام بدفعلۍ دپاره څلور ګواهان شرط ایښي خو ټایم یې په کار دی یو وي داسې وکسي لکه څنګه ما ورته سترګې تورو د ویلې وجه څه دی اسلام نه غواړي چې د بدفعلۍ سزا چاته میلاو شي د چا عزت و ابرو خراب شي چا عزت سره کیل مه کوئ چا ابرو سره کیل مه کوئ پس امام دغه ځای کې چې وکړل د شقیق بلخي ذهن یې ټیک کړلو فکر یې ټیک کړل چې چا باندې بد ګمان مه کوئ صلوات واسطه محمد وآل محمد دویم وم امام د خپلو شیعو ملی مدد څنګه وکړلو یو دوه روایاتو ته ذکر کوم اندا امام دیگه ایسا ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامت دنیا کې داسې خلق شته دي چې هغه د خلکو حاجتو پر کولو دپاره سعی و کوشش کوي خو مولا یې چې قیامت ورځې اندا خلق امان کړي چې څوک د خلکو حاجتونه پر کوي څوک د خلق حاجتونه برآورده کوي و دا یا تاسو ته پکار دی پاته وي څه مظلومیات کې دویمې مرتبې کې 12 امامانو کې وام امام دی ان اول مرتبه کې امام حسین علیه السلام دویمې مرتبه کې امام موسی کاظم علیه السلام و څه مال زیات ورسره و امام تاسو امامانو کې هغه ټولو نه زیات مال اول علی علیه السلام سره و چونکې هغه خلیفه د وخت دویمې مرتبه کې څه زیات مال ورسره و هغه امام موسی کاظم علیه السلام سره ویلی دی امام زمانی کې د شیعو مالی حالات خو علی محمد نشابوری سے نشاپور کی کابر دے ایدی غندی کی کسانو بو خان مولا تا دینار و درهمونه بار کول مدینه ته به ورستول امام په خپل یو باغ و څه هزارو مزدورانو بور کې کار کول او هغه آمدان به غریبانو باندې تقسیمول امام په خپل خوري کوله د باغ کې چا بور باندې اعتراض وکړ مولا ته خوري ما کوه مولا ویل قد عمل فيها النبيون والصالحون د غزمکی کې نبیانو کار کړي دي صالح کسانو د خدای کار کړي دي خیمه مراد او مقصد دا دی کما او ته د امام موسی کاظم علیه السلام لیاره اختیار کوو په کار د مو ته کې سخاوت رکی بخیل انسان البخیل بعید من الله بعید من الناس قریب من النار بخیل انسان خدای ناوریاوی بخیل انسان خلق ناوریاوی بخیل انسان جهنم ورته نږدې ځکه کله پیغمبر 500 ور کولی یو جان کې کسان ونیولل سکله 500 ور کولا نه امن جبرائیل راغله یا رسول الله پلانکی 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 ته 500 ما ور کوي ویلی دوه کاپیران دي رسول الله ته جبرائیل ته یې خدای دی چې پلانکای 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 سخیان دي د خپل سخاوت واجنه پرېږده ازکه ختمتا ایزویتا پیغمبر ویله چې ته ما خپه کیږي تا پلار خدای جهنم ته نه چوي جنت به نشي لاړ خو جهنم ته یا نه ځي ویل مولا او ته چې تا پلار سخی ډیرو خو بیا تعجب هغه کسانو باندې څنګه دغه دنیا کې د فقیرانو ولا ژوندۍ تیروي خو قیامت کې به فقیر سړی حساب نشي ته نه خستای به امیر سړی حساب ته نه خلی څه مطلب دلته به ته چوکی چوکی جامې واچوي خلخانی باندې به چوک چوک بټان خپو کې
خلخانی ته به جامې نه کوي، ځان ته به جامې نه کوي، بخیل به وي. خو قیامت ورځې بیا یې دغو شلیدلو جامو موتو نه پوښتنه نه کوي، بیا رانه یې بینک بیلنس پوښتنه کوي. څه 1 کروڑ روپۍ دې څه بینک کې چولې وي، یې هغو پوښتنه کېږي، بیا دغو جامو پوښتنه نه کېږي. ځکه مولا علی علیه السلام یې څه زه تعجب کوم هغه سړي باندې چې هغه دنیا کې د فقیرانو خلکو زندګي تېره کړي، اما آخرات کې به د امیرانو والا حساب ورکوي. امامانو یو عادت و زیارت جامعه کبیره. تاسو مطالعه کوئ د امامات پیژندګلوۍ یوه دوره دی، یعنی که څوک غواړي چې امامات څنګه دی پړاو کو زیارت جامعه کبیره، هغه کې یو ټکی دی عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم. تاسو عادت خلکو سره احسان کوله وه، تاسو عادت خلکو باندې کرم کوله وه. کریم هغه ذات څخه خپل کور نه چوک بهر نستوي. زه د یوه کیسه درته ذکر کوم، له ښه توجه ورته وکړئ. د هغو کسانو دپاره یم چې څوک چېرته لږ سرکاري پوسټ باندې ناست دي. نن سبا داسې وخت راغلی دی محنت خپله وکړه، خپله حق حلاله تنخوا ده دی، رشوت نه بغیر درته نه میلویږي. توجه مو شته که مطلب دا څه پیسې د نه وي کړي، تنخوا نه دیر کوي خپله. پنشن د خپل حق حلال پنشن دی، 50 کاله مو نوکرۍ کړي دی، پنشن شولم په 1 لک باندې 2000 روپۍ رانخلي، زه پورې مو دا نه وي کړي وره پورې پنشن نه دیر کوي. یو د 5 ګریډ والا کلاس 4 یا 4 ګریډ والا کلاس 4 ای هغه 50,000 روپیو ته 18 ګریډ والا افسر ناست دی. متوجه شوئ که نه؟ یا 18 ګریډ والا افسر 4 ګریډ والا نه 15,000 روپۍ خلي. دا د شرم خبره نه دی. او بله خبره ده وګټلې تا وخوړلې زمنه، وګټلې تا وخوړلې لور، وګټلې تا وخوړلې پلار، وګټلې تا وخوړلې ورونو. څه بیا به کابر کې بیا تا نه حساب خلي، هغوی دې نه خلي. وکچو کې ای څه ماته پلار، ماته مور، ماته ورور، ماته خور، ماته ښځه، ماته زوی پیدا کوي چې کله مړ شي ورته وایي چې راڅوی موږ قبرستان کې شپه وکړه. قبرستان کې شپه نه دې څه کوي. کوم یو کس سرکاري پوسټ باندې ناست وي، یوه شیعه باندې مثلا ټیکس راغللو، بیل راغللو، که خوالې ورسره وکړلو څوره ثواب دی. دغې خبرې نه د امام حسین کاظم علیه السلام او ته پاته لګېږي. او صلوات واسطه محمد و آل محمد. امام ته یو کس راغلو، مولا یو گورنر دی، ډېر ټیکس یې راباندې لګولی دی، خو زه دا نه یم چې حکومت نشته، حکومت امنم، ټیکس امنم، لنډوام یا، خو اوس غریب یم، اوس رسشتا نه څه وکړم. مولا ورته خو څه وکړم؟ ته مولا دا کوم حکیم دی، دا ایتا منونکی دی، دا کوم گورنر دی، دا ایتا منونکی دی. مولا لږ یو خط ورته ولیکه چې ماته دا ټیکس یا معاف کړي یا ما څه گزاره وکړي، میاشتې میاشتې یې رنخلي یا کال په کال یې رنخلي. مولا ورته یو خط ولیکلو، د خط ته توجه وکړئ. دی څه بسم الله الرحمن الرحیم اعلم ان لله تحت عرشه ظلا. آپ لنکی گورنر پوشا څه دی خدای عرش یوه سیره لري، خدای عرش یوه سیره لري. دغې سیرې لاندې 3 کسان زندګۍ تېروی شي. کوم کسان؟ نمبر 1 لا یسکنه الا من اصدع الى اخیه معروفا. دغې سیرې لاندې هغه کس زندګۍ تېروی شي چې چا خپل ورور ته یوه ښه لیاره وښیله. مثلا بعد لیارې باندې روان دی، خپل ورور یې ښې لیارې باندې روان کړلو، خدای یې چې دا کس زه د عرش سیرې لاندې دي ته چې ورکوم زندګي ورکوم. یو او نفس عنه قربه، یا د هغه انسان چې کوم دردونه و هغه درد کې ځان ورسره شریک کړلو، زړه کې درد و، غم و، اخ کې ځان ورسره شریک کړلو.
غام یې ورسره برابر تقسیم کړلو. دا کاس به د خدای عرش سیرې لاندې زندګۍ تېروي. 2 او دخل علی قلبه سرورا، یا کوم یو مؤمن کوم یو کاس دی بل انسان زړه ته خوشحالي ورسوله، هغه انسان به د خدای د عرش سیرې لاندې زندګۍ تېروي. څو کسان شول؟ 3. چا ته خالیه راوښیله، چا سره غم شریک کړلو، و چا د چا زړه کې خوشحالي واچوله. مولا دا نه ورته ولیکل څه ټیکس ورته معاف که، مولا دا نه ورته ولیکل څه دې څه لږه ګزاره وکړه دا غریب دی، مولا ورته دا نه ولیکل څه زه ته څه ټول ورته معاف که. مولا ورته دا 3 جملې ولیکل، اخري کې ورته ولیکل وهذا اخوک والسلام، و دا کس تا ته ما در واستولو دی تا ورور دی، ما طرفه نه تا ته سلام. کله چې دا کس راغللو گورنر ته مخامخ ودرېدلو، خط یې ورته پیش کو، چا رستولی دی؟ امام موسی کاظم علیه السلام رستولی دی. سترګو باندې ماچې کړلو، سترګو باندې ماچې کړلو، خلاص یې کړلو، پړاو یې کړلو. غلام ته غږ وکړلو چې دغ ټیکس والا پرچه لږ راواخلې، کله راواخیستله خط یې ورباندې تېر کړلو چې دا ټول معاف شولو. خوشحال شولي؟ دی څه خوشحال شولو. لاړلو 200 درهمو یوه تیله یې راواخیستله، کڅوړه یې راواخیستله، ورته یې څه دا یاد ځان سره یوسه. خوشحال شولي؟ ورته یې څه خوشحال شولو. غلام ته غږ وکړلو چې همداسې بیله یې ماسته وه، غلامه ته یوسه لاړ شه، نن نه ورسته ما غلام نه یې، ته یې دې غلام یې. ورته یې څه خوشحال شولي؟ څه خوشحال شولم. کال بعد بیا مدینې ته دا کس مولا ته راغللو. دا کیسه یې ورته وکړه، مولا کله زه گورنر ته ویرغللو ما سره یې دا سلوک وکړلو. مولا د ورته یې څه والله فقد سرني وسر رسول الله، ما په خدای باندې قسم دی چې دی گورنر زه نه بلکې رسول الله یې خوشحال کړه. رسول الله خوشحال کړلو. دی خدای خوشحال کړلو، دی رسول خوشحال کړلو، دی زه خوشحال کړلو. دغه نه اوس ما ورته یو درس دی. درس څه دی؟ درس دا دی چې خلکو ما ورته زمانه امام غیبات کې دی که نه دی؟ دی. اوس ما ورته امام خوشحالوی شو، خوشحالوی شو که نه شو خوشحالوی؟ ما ورته امام خفکوی شو که نه شو خفکوی؟ چی ذریعه سره؟ که یوه شیعه ته مه درد ورسولو امام برنه خفه، که یوه شیعه ته مه خوشحالي ورسوله امام برنه خوشحال وي. تاسو شپږم امام وکسوئ، شپږم امام ته یو کس راغو، سلام یې ورته وکړو، امام ته نه مخ واړولو، مولا ویلي د مخ واړولو، ورته یې څه ته لیارې کې رتللي تاسو سپرلي در سره وه، تاسو ما شیعه سپور نه کړلو. یعنی مطلب دا څه دی؟ شیعه خفګان د زمانې امام خفګان، د شیعه خوشحالي د زمانې امام خوشحالي. بهر یو ګاډی ویلوړ دی 1262 نمبر دی، مهرباني وکړئ غلیا را باندې کړي دی غاسته کې. دوستان عزیز، ما ورته که غواړو چې خپل امام ځانه خوشحال کړو، دا کرسۍ چې کومه دی کرسۍ دا د 3 ورځو مهمانه دی. نن تا پسې ګاډ والا درسیدي، سبا به داسې نه وي. متوجه یې که هغه ورځ یاد کړه چې کله چوک داسې ورځ ته نه وي درسي. ځکه معصوم یې چې یوم علیک یوم لک، یوه ورځ یې تا ګاټې کې دی، یوه ورځ یې تا نقصان کې دی. کله کرسۍ باندې ناست دي بیا غرور مه کوه، کله کرسۍ نه ارول ویدلي بیا ډېره نلاو پر یاد مه کوه. و دوره لوړه پکار د انسان دوره لوړه ونه خیجي چې کله ارول ویږي بیا د خپې یا ماتې وي لسونه د یا ماتې. دوره لوړ مه خیجي، لږ کم از کم ارد گرد خلکو ته نظیر کوه. دا د مولا کسی ډیری دي، روایات ډیر دي، خو ټیم کم دی. مولا څنګه ابرو کې عزت ساتلی کې د شیعو مدد وکړه. کسې عزت و ابرو حوالې سره موت او سره 2 بحثونه دي. یو بحث دا دی چې یو وارې موت او ته معصومین یې چې ته چا عزت ابرو ما چیړه. لکه موږ سره روایات دی چې شرف المؤمن صلاته باللیل
ای مؤمن شرفات و عزت دی کې دې څه پکار دی هغه د شپې تهجد المنځ وکړي. یعنی ای بچیانو کورو کې عزت ما لټوي بلکې عزت د تهجد المنځو کې دی مولا. دویم وعز المؤمن کفه عن اعراض الناس. ای مؤمن عزت دغه کې دې څه پکار دی هغه دی چې عزت سره کېل ما کوي. دا یو بحث دی. دویم بحث دا دی چې یو وری انسان خپل یو د کار کوي چې هغه واجب نه دی عزت خرابېږي. مولا علی علیہ السلام دی حواله سره یې لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول. تاسو خپل خبري خپل عزت د خلکو خبرو موضوع ما جوړوي. څه مراد او مقصد دی؟ مراد و مقصد مولا دا دی چې آشیاو دنیا کې داسې کار ما کوئ چې هغه وجې نه تاسو خپل عزت خپله خراب کوئ. مثلا څنګه مثال ډېر کوم، هلته چېرته شرابخانه جوړه دی زه صرف ورنه وتلم، کله بهر ته نه راووتلم که ما ته چا وویله چې ته شرابي یې په کار دی زه بعده ورباندې ونه منم ویلې ځکه زه داسې ځای ته لاړ وم چې ما عزت خپله په خپله خراب کړه. متوجه شوئ که نه؟ خو کچیری عزت انسان خپل خراب کی هم و که بل چوکی خرپوی هم پکار دے سیوا خبر دو منزه حل کی موت و پکار دے دریام ور کی خبر نه و بل طولو کی قیمتی شاید سے خدای د انسان وجود کی چواله دے غا عقل دے. عقل ذری سره انسان حیواناتو نه امتیاز دتا ملوی. اندیزو که زیو عقلی میسیج دتا دیر کوم کما دی چا عزت خراب کړلو، ای چا ابروم خراب کړلو، ای چا عزت سره مکیل وکړلو، تاسو لږ ما ته دا وایي چې موږ ته ګاټه څه ملوي؟ یعنی پیسې راته ملویږي، بدن کې مو غوښه زیاتېږي، عمر مو سره زیاتېږي، څه ګاټه دی ورکې؟ څه کله کوم یو شي کې ګاټه نه وي حکیم انسان عقلمند انسان بې سوده کار نه کوي، بې ګاټې کار نه کوي. دوستان عزیز دا دسی گناه ده معصومی چه ذنبان لا یغفر. دسی گناه ده صدا بخشش نکی. بس اخیری کی سادت عرض کوم اتاسو زحمت ده. امام ما ده طویل سه باغ و هزار مزدران بور کی کار کول. یو ورځ دی و غلام یو مزدور باندې پام شولو څه خرمابي شکول خيو خرمابي دالته چولو یو خرمابي چردیواله نه هسته شړلو سکله به وشړلې مزدګار به سکله تللې دالته به امام نه مزدوري واخستله و په سټي برتوش ولو هغه خرما بیا ټول کغه بیا خونی ته یول هغه بیا ځان د پاره خرڅ کړ. نیو غلام ور باندې پام شو د مزدوري ولیدلو سکله ولیدلو په سبیل مولا ته راغلو مولا اپ پلان مزدور وکسه تونه د مزدوري خلی و هغه نه سټ ته د چردیواله نه سټ ته د خرما شړی هغه د ځون سره خونی ته وړي چوته دی ای و امام ته غصاش ول غلام ته دی چې تلک مون لریش څه مطلب دی د مولا ته دا ویله دغه جملې زری سره اغ کاس ولا عیب ته متویلی بیان کړ ای اخ کاس عزت تو ایمان درگاه کی ویلی خراب کو تو خپل وی رغلی وی تو بو تویلی څه غلیا ما کا متوجی شوي کنه یعنی څه دوه باندې څه کله مساله حل کیږي دریام ور کې ما خبره وا مولا په سبیل رو وختلو د مزدور ته دی څه دغه جملې کې دغه کیسې کې ما اخیری جملې سره مطلب دی مولا دې څه اتجو آیا وګي څه غلیا کوي او دې څه نه مولا وګي نه تګي څه غلیا کوي نه پیسې د سره نشته څه غلیا کوي څه نه ای خو بیا ویل غلیا کوي هغه ته یو ټکی استعمال کو اشتهیت یا ابن رسول الله مولا غلی سره مشاوق ډیر دی غلی سره مو شاوق دی امان وی دغه جملې سم مطلب دی امان وی هغه ورېزینا چې انسان د پاره ګناه شاوق جوړ شي څه مطلب یعنی مولا ته دا واضح کا چې مولا څه غلیا و نه کوم ریزر نه تیریږي ما تاسو کې زنو خلکو کې زنه بیماری پخې شوي زه خپل ځان وایم ټول اوریزه څه غیبات و نه کوم ریزر نه تیریږي چې چا عیبونه بیان نکوم ورې زره نه تیری شوق مو پیدا شوه دی
ګناهونو سره ټیم ردی نه تېرېږي. د بصرې گورنر ښځه مړه شوله، اول شپې ورته 400 حافظان د قرآن راوغوښتل چې دې باندې تاسو د قرآن تلاوت کوئ ټوله شپه. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد. شپه شوله، حافظان د سترګې غړوي، خوبونه ورباندې راغلل، امنه کابر وشلېدلو، ښځه یې بهر راوغورځوله. دویم شپې ته یې 800 حافظان ورته راوغوښتل چې دیني به د قرآن تلاوت کوئ. زه دا کیسه دې دپاره کوم چې قرآن، المونځ، روژه، خمس، زکات، امر بالمعروف، نهی عن المنکر دا هغه وخت کې پیدا کوي چې کله د اهل بیتو سره مینه شته دی. که اهل بیتو سره د مینه نشته، که لمنځونه کوي، که روژې کوي، که خمسونه ور کوي، که زکاتونه ور کوي، د جنت خوشبو به نه کسي. خدای جهنم سره جوړولو نه که دا ټوله دنیا د علي ولایت باندې راجمع شوي وي. که جهنم جوړ شوی دی د علي دیکھنو دپاره جوړ شوی دی. دویم شپې 800 حافظان راوغوښتل، ښځه یې خاښه کړله، نیمه شپه شوه، بیا یې ښځه راوغورځوله. دریم شپې 1200 حافظان د قرآن راوغوښتل، بیا یې ښځه راوغورځوله. یو سپین ږیری و، د ښکاس ته راغلو، ګورنر ته راغللو، ورته یې دا قرآن دې علاج نه دی. تی خو دې علاج څه دی؟ تی چې لاړ شه بغداد کې سندی ابن شاهق زندان کې یو قیدي دی، هغې ته ویل شه، هغه نه پوښتنه وکړه، هغه به تا ته علاج وښیي. چې کله بغداد ته راغللو، زه به دا درته وایم چې سپیان کله در پایې کې کوزېدل ستړي شول. چې کله راغلل، ورته یې چې د بصرې ګورنر ښځه مړه شوې دی، ځمکه د ځای نه ویر کوي. وام امام د ورته یایي لاړ شوی کربلا ته، د حسین روضې نه لږه خاوره راواخلئ، د قبر 4 کنجو کې واچوئ. عزادارو، زه نه غواړم چې تاسو زړونه وسېځوم، خو ما په خدای باندې قسم دی، مظلومانو کې ما درته ویله دویم امام مظلوم څه دی، هغه امام موسی بن جعفر علیه السلام. تاسو ته پاته دی اهل بیتو کې ځنه داسې جنازې وي چې کله یې تختې باندې واچول، ډېر مېړني مېړني کسان یې وجوړول. هغوی کې تاسو ته پاته دی اول جنازه د ورمنې زهرا سلام الله علیها، چې کله غسل تختې باندې علي واچوله، وړوکې حسن یې قرار کړلو، وړوکې حسین یې قرار کړلو، وړه زینب یې قرار کړله، ام کلثوم یې قرار کړله، اسما بنت امیس ته دی اسما زه بیبي ته غسل ورکوم، خو ته به تیزه تیزه نه ژاړې، څه د مدینې خلکو ته پاته ونه لګېږي چې بیبي شهیده شوې دی. اسما بنت امیس دی ای زما اوبه چولې، امنه علي یو لاس دیواله باندې ولګول، کلاکه کلاکه په ژړا شولو. ما ورته ویله مولا ته خو ما ته ویله چې ته ما ژړه. ورته یې چې اسما بنت امیس لاس مې یو جوور ځای باندې راغللو، دا زخم ما ته زهرا بیبي دنیا کې نه و ښیلی. دویمه جنازه د چا وه عزادارو؟ څه اندا جنازه وم امام سره ډېر شباهت لري. دویمه جنازه د خرابې زندان کې د حسین وړې بلبلې وه، څه کله یې غسل تختې باندې واچوله، امنه غسله په چیغو چیغو بهر راووتله. مولا ورته یې غسلې ویلې د ژاړې واجه څه دی؟ ورته یې مولا لږې 2 پوښتنې درنه کوه. غسلې څه پوښتنې کوي؟
وتی څه مولا ما ته دا وایه چې دی تا وړې خور څه بیماري وه زه ټولو نه معافي غواړم دی غسلې ما خور خو څه بیماري نه وه وتی څه مولا خو که بیماري نه وه بیا لږ ما ته دا وایه چې د واړه بدن نه یې خط ویلې نه جدا کېږي مولا که څه بیماري نه وه بیا لږ ما ته دا وایه د سار نه وخه خپو پورې وړوکی بدن ویلې شین دی مولا یوه پوښتنه بله ده نه کوم وتی غسلې څه پوښتنه ده کوي دی مولا موږ کله چاته غسل ورکوو هغه لاسونه خلصوو خو څه کله ما وړې بیبي لاسونه خلصول امن یې غږ وکړو غسلې مو لاسونه زلوانو نه ما خلصوه باس د ازادارو وشه اوس د خپل ذهنونه کازمین کې هغې روضې ته یوسوی دا څومره مظلوم امام و ایدی امام جیل نورو امامانو سره پارک لري هغه څنګه 14 کاله امام جیل کې تیر کړل خو څنګه تیر کړل زه ټولو نه معافي غواړم 14 کاله د خپلې خیلخانې ملاقات ونې مانه و 14 کاله خپله وړه لور بیبي معصومه سلام الله علیها نه ولیدلي 14 کاله خپل زوی امام رضا علیه السلام نه ولیدلی اندی واجنا سکلم مولا ته سلام کو یو سلام یا یو السلام علی المعذب فی قعر السجون زه ټولو نه معافي غواړم ایمو سلامی هغه امام باندې څنګه داسې جیل کې قید و څنګه قید نه و بلکې یو کو یو ایمو سلامی هغه امام باندې څنګه مبارک گردن کې د زنجیرو نشانی وي ایمو سلامی هغه مظلوم امام باندې چې د هغه بدن غوښې زنجیرو خوړلې ازادارو زه ټولو نه معافي غواړم بیګا شپې مصیب نه روایات دی چې کله مو مولا پسې د جیل دروازه بند کړله امنه وړه وړه ژړا د ما غېږه ته راغلله زه کله واپس ستون شولم جیل دروازه مو خلاصه کړله مولا نن خو د ډېر زیات ژاړې واجه څه دی مو سترګې وغړولې مولا مدینې طرف ته مخ تو کړی و ما ته د یایي مصیب نن مه د وړه لور امې معصومه ډېره یادېږي مصیب نن مه د ګران زوی امام رضا ډېر یادېږي تاسو ته پاته دی ازادارو څه بیګا شپې شیعه راغلي اوس لږ خپل امام سره ملاقات وکړي بس اخري جمله واوره حاجات ورسره ونیسه شیعه راغلي اوس خپل امام سره ملاقات وکړي هارون ورته ویله چې نن ملاقات ما کوئ سبا سبې به ملاقات وکوئ شیعه ټوله شپه خوب نه وکړلو خدایا سبا به امام سره ملاقات کوو خو اما نن سبې څه کله دروازه خلاصه شوله یو ورې شیعه و سترګې وغړولې څلورو مزدورانو یوه جنازه راخیستې وه جیل نه یې راوبسله د بغداد پله باندې یې کېښلله 3 شپې 3 ورځې د بغداد پله باندې جنازه ایښې وه ازادارو ما ته دا ذهن یایي څه کیدای شي بیبي زهرا ورته بقي نه راغلي وي د خپل زوی سارې زنګانه باندې یخې وي یو فریاد وکړئ و مسلم حسین